بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. الله رب العزت عادت شریفه دا دی چې کله د عذاب آیاتونه ذکر کړي او د جهنم ذکر وکړي نو برغ ور بس بیا د جنت ذکر کړي او چې کوم ځای کې د جنت ذکر وکړي نو بیا ورپسې وروسته د جهنم ذکر کړي، یعنی د سزا ذکر وکړي چې کومو خلکو د الله وحدانیت ونه منو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت یې ونه منو نو مخې ته ورته وفرمیل چې اعدت للکافرین، دا فتقوا النار التي په ځان وساتئ د اور نه وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک ګټې او انسانان دي، اعدت للکافرین د کافرانو دپاره تیار کړل شوي دي. نو مخې ته الله رب العزت ورته وفرمیل او تاسو د پیغمبر علیه السلام په دې رسالت کې شک کوئ او نو تاسو د یو صورت چې کوم دی راوړئ، وړوکې غونده کې آیات راوړئ، وړوکې غونده کې صورت راوړئ او که دا تاسو را نه وړی شو او الله ورله لومبې چې کوم دی خبر ورکړو تاسو نشه راوړلی خو که را خو نه وړی شو نو بیا ځان چې کوم دی جهنم ته تیار کړئ. اوس دویم ډله ذکر کوي، الله پاک بشارت ورکړي مؤمنانو له چې کومو خلکو ایمان راوړو او نیک اعمال یې وکړو نو الله رب العزت هغوی ته د جنت زیری ورکړي. نو دې کې هغه بشارت دی وبشر الذین او زیری ورکه هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړلی وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کړي ان لهم بېشکه د دوی دپاره جنات داسې جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د دې جنتونو، لاندې د دې باغونو، جنت باغ ته ویلی شي نو په باغ کې خامخا چې کوم دی میوهدارې ونې وي نو دا جنت کې چې کوم نهرونه دي دا به د دغې ونو د لاندې بهیږي. هر انسان په جنت کې به څلور نهره بهیږي، یو به د ګبین نیر وي، یو به چې کوم دی د اوبو نیر وي خوږو، یو به د شرابو نیر وي خو د دنیا دا شراب نه، او یو به د پیو نیر وي. دا به د هر جنتي چې کوم دی په جنت کې چې کوم دی بهیږي. او د دغه جنت یو حدیث پاک کې راځي چې دا د مشکو د غرونو نه دغه نهرونه چې کوم دی راوتي او دې کې دننه چې کوم کاڼي الله پیدا کړي دي نو دا کاڼي دا چې کوم دی د ملغلرې وي، ښایسته ښایسته ملغلرې، او د دې د خټه چې کومه ده شګه چې کوم دی دغې نهرونو دا به چې کوم دی د امبر وي نو دا ښایسته نهرونه د دغې ونو د لاندې به چې کوم دی بهیږي. نو الله پاک وایي چې ایمان راوړلی او نیک عمل یې کړلی. وبشر الذین او زیری ورکه هغه کسانو ته نبي صلی الله پاک فرمایي آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کړي دنیا کې ان لهم بېشکه د دوی دپاره جنات چې کوم دی جمع راوړی دی، جنتونه ډېر دي. یو جنت جنت الفردوس دی، دویم ته وایي جنت العدن، دریم جنت المأوا، څلورم دارالخلد، پنځم دارالسلام، شپږم دارالمقامه، اووم علیون او اتم نعیم. نو د ان لهم بېشکه د دوی دپاره جنات داسې جنتونه دي، ډېر جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها د دغې جنتونو د دغې باغونو د ونو د لاندې الانهار نهرونه، څلور نهرونه وبهیږي. کلما هر کله رزقو چې دوی ته ورکړي شي منها د دې جنت نه من ثمرتن سمیوه رزقا د خوراک دپاره قالو دوی به وایي هذا الذي دا خو هغه ده رزقنا چې موږ ته راکړلی شوی وه من قبلو مخکې د دې دې نه چې کله جنت کې الله رب العزت میوه ورکړي قسمه قسم میوې به وي هلته کې، مثال انګور وله ورکړي نو دوی چې هغه انګور وویني نو هغه انګور او د دنیا د انګور د دې په منځ کې خو د ځمکې د اسمان فرق دی. د دې فرق داسې دی چې په دې ګاډي کې اکثر د پلاستیکو د انګور لګېدلي وي نو که د پلاستیکو د انګور یو سړی وخوري نو هغه مزه ورته نه حاصلېږي کوم مزه چې کوم دی د دنیا د قدرتي انګور کې الله پاک ایښې ده. یو سړي د دنیا د انګور چې کوم دی د قدرتي دی نه دی خوړلی، د پلاستیک د انګور یې وخوړو نو دوی وي څه مزه په دې کې نشته دی، خو چې کله هغه قدرتي انګور وخوري نو دا پلاستیکو د انګور دلته بیا ورته ښکاري.
نو دک شان دی چې هغه انګور اخوري هغه میوه اخوري نو د دنیا د میوه دا ټول به ته نقل ښکار شي دسه به ته ښکار شي لکه موږ چې پلاستیکي انګور ښکاري نو د هغه ځای د میوه د دې ځای د میوه د دې سره مناسبت نه جوړیږي خو دلته چې الله رب العزت موږ له بعضې میوې راکړي دي دا د دې دپاره دي چې هلته بیا موږ پیژنو ځکه هلته به انګور د چاټۍ عمرئ چې هلته موږ دلته کې دنیا کې موږ انګور نه وي لیدلی او هلته چاټۍ عمر انګور موږ لیدلی نو موږ داسې شی پروت خو دلته هغه شکل یې موږ لیدلی چې هلته کې د چاټۍ عمر ووینو نو موږ دا خو انګور دی خو غټ انګور دی نو دا بیا موږ هلته کې پیژنو نو یو تفسیر د دې دا چې کلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا دا خو هغه رزق دی چې موږ ته مخکې راکړلی شي د مخکې نه مراد دا دی چې دی چې کله هغه انګور یا میوه وویني نو دی به دا خو هغه میوه ده کومه چې په دنیا کې وه خو چې کله ترې چک وکړي نو صرف د نوم اشتراک پی نوم به یو شان دي شکل به یو شان دي خو د هغې هر یو چک د هغې هره ذایقه به چې کوم دی جدایي ده نو دی به وایي چې دا خو د دنیا هغه دی خو چې کله ترې چک وکړي نو د هغې ذایقه به بدل وي یو تفسیر یې دا دی دویم تفسیر یې دا دی چې قالوا هذا الذي رزقنا دی به وایي هذا الذي دا خو هغه دی رزقنا چې موږ ته راکړی شوی من قبل مخکې د دې نه جنت کې چې یو ورځ د کوم میوه ورکړي شي هغه دی اخوري نو چې بله ورځ ورته هغه شان میوه ورکړي شي نو دی چې کله هغې ته وګوري دی به دا خو پرون چې موږ ته راکړی شوی هغه میوه ده خو چې کله د هغې نه چک وکړي نو دغه خوند او ذایقه هغه به چې کوم دی مکمل بدلي د هغې نو شی به یو شانتي وي خو ذایقه به چې کوم دی د ځمکې او د اسمان فرق پکې وي او دریم تفسیر یې دا دی چې قالوا هذا الذي رزقنا دا هغه دی رزقنا چې راکړلی شوی دی من قبل مخکې د دې نه موږ ته د دې نه مخکې چې موږ ته راکړی شو نو وي دلته کې هذا الذي رزقنا ای جزاء العمل دی چې کله هلته کې هغه میوه وویني دی به یو بل ته وایي چې دا خو د هغې دنیا د هغه اعمالو بدله ده چې دنیا کې موږ لمونځ کوو روژه خو نیوله زکات خو ورکوو نور نیک اعمال مو کول نو دا د هغې هغه بدله الله موږ ته راکړله نو جزاء العمل دا دی چې کله هغه وویني هغه میوه نو دی به وایي چې دا خو زموږ د دنیا د اعمالونو هغه بدله ده الله پاک موږ ته دلته کې راکړله دا درې واړه تفسیرونه یې کړي دي یو دا چې دوی ته کله پرون کوم رزق ورکړي او دوی هغه شانتي مثال انګور یې پرون خوړلي او دوی بیا انګور وویني او دوی چې کوم دی هغه خوري نو دوی به وایي دا خو موږ له پرون راکړلی شوی خو چې کله دې چک وکړي نو ذایقه به یې بدلي بل حدیث پاک کې راځي چې غلمان دا واړه ښکلي هلکان به وي دوی به چې کوم دی دوی دپاره میوې ګرځي میوې به راشوکي د جنتیانو له به یې ورکوي نو چې کله یې وله ورکړي نو دوی به وایي دا خو ته ما د دې نه مخکې یې ده راکړه اوس دې سله راوړه خو چې دې ته کله چک وکړي نو میوه شکل به یو شانتي خو ذایقه کې به د ځمکې او د اسمان فرق وي نو دوی به وایي دا خو هغه ده خو چې کله یې وڅکي نو بیا به دی پوه شي میوه هغه د شکل هغه دی خو ذایقه هغه نه ده نو دلته کې چې الله پاک فرمایي قالو دوی به وایي هذا الذي دا هغه دی رزقنا چې راکړلی شوي موږ ته من قبل مخکې د دې نه مخکې د دې نه دنیا هم مراد کېدلی شي مخکې د دې نه په جنت کې هم یو ورځ مخکې کېدلی شي مراد کېدلی شي او مخکې د دې نه د دنیا د عمل ته هم مراد کېدلی شي چې د دنیا د دې عمل دا میوې د هغې عمل چې کوم دی بدله ده کوم چې په دنیا کې موږ نیک اعمال کول نو دا میوې الله پاک موږ د هغه نیکو اعمالو په بدله کې راکړل من قبل واتو به او ورکولی به شي دوی ته متشابها یو شان میوې بلکل یو شان دي به وي دوه قسمه خوراک به وي یو به دی چې دا انسان په دنیا کې لیدلی وي دی پیژني اگر چې په ذایقه کې به فرق ډېر زیات وي د ځمکې د اسمان فرق به وي خو شکل به د لیدلي دی به پیژني لکه انګور شو مڼه شوه مالټه شوه دا د دنیا کې لیدلي دي خو چې کله جنت کې وویني نو دی به الله پاک دا خو هغه میوې دي نو اگر چې په ذایقه کې به فرق وي خو د لیدلي دي دی پیژني دویم قسمه به داسې خوراک الله پاک ورکوي چې دی به د سره پیژني هلته به یې پیژني بعضې د غټ وټو ته سړی لړ شي د سړی خوراک کوي خو سړی پوهېږي چې دا څه شی زه خورم پیژني چې دا څه شی دی او مزه پکې ډېره زیاته وي نو دغه شان دوه قسمه خوراکونه یو دا چې ده به دنیا کې لیدلي او دویم دا چې د دنیا کې نه دي لیدلي خو چې هلته یې وویني دا به ډېره ښایسته وي او د ده به خوښ شي دی به هلته وپېژني حدیث پاک کې راځي چې الله پاک جل جلاله د خپلو نیکو بندګانو دپاره داسې انعامات تیار کړي دي چې لا عین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا على قلب بشر خطرت نبی علیه السلام فرمایي چې الله جل جلاله د خپلو نیکو بندګانو دپاره داسې انعامات تیار کړي دي چې ما لا عین رأت چې د چا سترګو تر نن تاریخه نه دي لیدلي ولا اذن سمعت او نه د چا غوږونو د هغې خبرې قدرې اورېدلي دي ولا على قلب بشر خطرت او نه د یو انسان په زړه د هغې خیال قدرې تېر شوی داسې انعاماتو ته الله پاک تیار کړي د جنت دا د الله پاک جل جلاله مهمان خانه ده
او دې کې به د انسان ټول خواهشات پوره کیږي چې د انسان کوم خواهش ته الله جل جلاله ول جنت کې پوره کړي یو خواهش به د انسان نه پاتې کیږي مرګ به ورله نه راځي بیماری به پې نه راځي بوډاتوب به پې نه راځي خفګان به پې نه راځي دنیا کې انسان باندې یو ورځ د بلې نه خراب راځي او آخرت کې الله پاک جل جلاله د یوې ورځې نه بلې ورځه دا به ښایسته وي د درېیمې ورځې نه به څلورمه ښایسته وي او نعمتونه به روز تر روزه الله پاک زیاتي کمې او پکې نه راځي یحیی علیه السلام له به چاړه ورکړي مرګ به راولي د جنت او د جهنم منځ کې به حلال کړلی شي جنتیان بیا به خوشحاله شي او جهنمیان دا په چغو باندې شي او هلته بیا چې څه قسمه نعمتونه دي د انسان ته به الله پاک جل جلاله ورکړي وبشر الذین او زیر ورکه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کړي دي ان لهم بېشکه د دوی دپاره جنات داسې جنتونه دي داسې باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها د دې باغونو د لاندې الانهار نهرونه څلور نهر به وي کلما هر کله رزقو چې ورکړي شي منها د دې جنت نه من ثمرة سمیوه رزقا د خوراک دپاره قالو دوی به وایي هذا الذي دا هغه ده رزقنا چې راکړلی شوي وه موږ ته من قبل مخکې د دې نه دنیا ته مراد کېدلی شي جنت کې هم یو ورځ مخکې ته مراد کېدلی شي من قبل مخکې د دې نه او جزاء العمل د دنیا د اعمالو هغه بدله ته مراد کېدلی شي دا خو موږ ته د هغې دنیا د اعمالو په بدله کې الله پاک دا میوې راکړلې واتو به ورکولی به شي دوی ته متشابها یو شان میوې ولهم د دوی دپاره فیها په دې جنت کې ازواج داسې بیبیانې دي مطهرة چې پاکې به وي ای من الحیض والنفاس بیبیانې به ورته الله پاک ورکوي جنت کې به الله پاک جل جلاله حورې ورکوي دوی ته د دې خپلې بیبیانې د جنتیانو دا به د خورو سردارانې وي او د خورو نه به ډېرې زیاتې ښایسته وي او دوی په جنت کې د یو بل سره مکالمه کوي د جنت ته حورې به ورته وایي چې مونږ خو بعضې د کافرو نه جوړې دي بعضې د مشکو نه جوړې دي بعضې د انبرو نه جوړې دي د جنت حورې دا به د مشکو د انبرو د زعفرانو د یاقوتو زمرودو دې نه جوړي او ډېرې زیاتې ښایسته به وي حدیث پاک کې راځي دومره ښایسته الله پیدا کړي دي خو د هغې مړوند د انور مخکې کړی شو که نه د انور به خپله رڼا پرېږدي او که دې مړي سره خبرې وکړې دا مړې به ژوندي شي او که د دې دا خولې لاړې دا په تریخ سمندر کې چا ورتاوې کړلې نو دا تریخ سمندر به د دې دغه خوږو لاړو په برکت سره خوږ شي ښایسته الله پاک پیدا کړي چې اوبه څکي او دغه اوبې په بدن کې کم ځای ته ځي انسان ته پته لګي چې کم ځای ته لاړي دومره ښایسته الله پاک پیدا کړي او د خپل خاوند سره به محبت د خپل خاوند محبت به د خاوند ته په نظر باندې راځي چې دې د زړه به د خپل خاوند د محبت نه ډک نو یو به د خپلې بیبیانې وي چې ایمان سلامت شوي وي دا به د دغې خورو سردارانې وي دا به د ښځه وي بیبي به وي دا نورې به هم بیبیانې وي خو د دې حسن د دې د خپلو ښځو حسن دا به د هغې نه هم زیات وي د دې درجه به هم سیوا وي نو د جنت تا بیبیانې به د دې نه تپوس کوي چې موږ د کافرو د یاقوتو زمرودو د انبرو د مشکو نه جوړې شوي یو او تاسو د خاورې نه جوړې شوي یې نو بیا ولې تاسو موږ باندې په حسن کې هم سیوا یې په درجه کې را باندې موچت یې او زموږ باندې سرداري کوئ دا ولې نو دې به ورته وایي چې لصلاتنا وصیامنا دا موږ چې په تاسو باندې سرداري کوو نو موږ دنیا کې مشقتونه تیر کړي دي موږ منځونه کړي دي موږ روژې نیولي دي موږ سخت برداشت کړي دي د دین دپاره او تاسو خو په تیاره جنت کې راغلي خوراک او څښاک کوئ نو تاسو سخته نه ده تېره کړې نو دا الله جل جلاله موږ له د هغې روژو د هغې منځونو بدله راکړې ده چې موږ یې په تاسو باندې مشاریان کړي نو دا بیبیانې به الله پاک جل جلاله د جنتیانو له ورکوي ولهم د دوی دپاره فیها په دې جنت کې ازواج داسې بیبیانې مطهرة چې پاکې به وي من الحیض والنفاس د حیض نه به هم پاکې وي د نفاس نه به هم پاکې وي د وړوکي او لوی او دسماتي نه به هم پاکې وي یعنې کوم څیز چې انسان د کوم څیز نه چې د انسان نفرت وي د هر هغې ګندګۍ نه به دا بیبیانې الله پاک پیدا کړي وهم فیها او دوی به په دې جنت کې خالدون همیشه وي دا د سوال جواب دی چې انسان کله دنیا کې ښځه او خاوند ژوند تېري او دا الله ډېرې ښکلې رشتې دواړه پیدا کړي حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها حضرت فاطمه رضی الله عنها تپوس کوي وی ای عایشه به وی تا ته خو پته ده او تا ته هم فخر پکار دی چې ته د نبی علیه السلام په بیبیانو کې د ټولو نه کشره بیبي نو تا سره د نبی علیه السلام د ټولو نه زیات محبت دی خو ګورې وي زه هم د چا نه کمه نه یم فاطمې رضی الله عنها ورته وی
زوم د نبی علیه السلام په لونو کې د ټولو نه کشر لوري ما او په لونو کې د ټولو نه زیات محبت فاطمه رضی الله عنها زما سره دی. عائشه رضی الله عنها بالکل کوئی زما درجه پتا باندې زیاته ده. بیا غزګه چې ته کله جنت ته لاړ شي نو تا به حضرت علی رضی الله عنه ته ګوتې نیولې دغه سره به ګرځي او زه چې کله جنت ته لاړ شم زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به جنت کې ګرځم. نو زما او د الله د پیغمبر جنت په یوي ستا او د حضرت علی جنت په یوي نو د دې وجې زما درجه پتا باندې چې کوم دی اوچته. نو دا الله خپل رښتې پیدا کړلي. خو دنیا کې داسې وشي چې کله خاون ژوندي ښځه دې مړه شي او کله ښځه ژوندی خاون دې مړ شي جدایي راشي یو بل ته خفګان ورسي. دلته کې الله جل جلاله د هغې سوال جواب ورکړو چې ازواج داسې بیبیانې دي مطهرة چې پاکې به وي د هر قسمه ګندګۍ نه وهم فیها خالدون خو دوی دواړه به د جنت کې همیش همیش لپاره نه به ښځه مړه کېږي نه به خاون مړ کېږي نه به ښځه بوډۍ کېږي نه به خاون بوډا کېږي او نه به ښځه بیمارېږي نه به خاون بیمارېږي نه به ښځې ته مصیبت او تکلیف رسي نه به خاون ته رسي. دواړه به همیش همیش لپاره په نعمتونو خوشحالو کې چې کوم دی ژوند کېږي. مرګ ورله بیا نشته دی د یو بل نه جدایي نشته دی. نو خو انسان ډېر خوشحاله وي خو چې کله پکې منځ کې چې کوم دی مرګ راشي د یو بل نه خامخا جدایي راځي جدایي باندې انسان خفه کېږي. نو الله رب العزت وفرمایل چې تاسو به همیشه همیشه دپاره په تاسو باندې به یو بل نه به جدا کېږئ نه به د جنت کې به همیشه همیشه دپاره. وبشر الذین او زیر ورکه هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کړي دي ان لهم بېشکه د دوی خلکو دپاره جنات داسې جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها د دې د باغونو د لاندې د دې جنتونو د لاندې الانهار نهرونه کلما هر کله رزقو چې ورکړي شي منها د دې جنت نه من ثمرة سمیوه رزقت د خوراک دپاره قالو نو د جنتیان به وایي هذا الذي دا هغه ده رزقنا چې موږ ته راکړی شوي وه من قبل مخکې د دې نه و اتو به ورکولی به شي دوی ته متشابها متشابه میوې یو شان میوې به ورته ورکولی شي ولهم د دوی دپاره فیها په دې جنت کې ازواج داسې بیبیانې دي مطهرة چې پاکې به وي د هر قسمه ګندګۍ نه وهم فیها او دوی په دې جنت کې خالدون همیشه همیشه دپاره وي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين ته زموږ نه راضي شه خدای زموږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړه خدای پاکه دا درس موږ وکړو څومره کمې کوتاهۍ پکې زموږ نه شوي الله موږ ته معاف کړه. اله العالمین څومره کمې زموږ نه راغلی دی الله موږ ته معاف کړه. ډېر لوی چوټي پکې راغلی دی اله العالمین موږ ته معاف کړه. اله العالمین موږ ډېر کمزوري یو ډېر ضعیفان یو خدای پاکه تا راته ضعیفان ویلي دي ډېرې غلطۍ کوتاهۍ رانه کېږي ډېر ګناهونه رانه کېږي. اله العالمین ته رحیم او کریم ذات اله العالمین زموږ ټول ګناهونه معاف کړه. الله زموږ د ټولو په ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږه. اله العالمین موږ ستا د حساب نه یو اله العالمین موږ سره حساب کتاب مه کوه موږ بې حسابه بې کتابه جنت ته داخل کړه. اله العالمین څومره ملګري راغلي دي اله العالمین ډېر په مینې او محبت سره راځي د قرآن مجید درس اوري. اله العالمین ټولو ته د قرآن مجید پوهه سمجھ ورکړه. اله العالمین دی په کورونو کې څومره بیماران دي یا زموږ په کورونو کې څومره بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړه. خدای دې کې څومره قرضداري قرضونو نه خلاص کړه. اله العالمین څومره پریشانه حاله پریشانه ختمه کړه. اله العالمین څومره خلق به اولاد دي نیک او صالح اولاد ورته ورکړه. چا اولاد نافرمانه دي الله اولاد ورله فرمان بردار وګرځوه. اله العالمین زموږ مال جان وختانو تحصیلونو هسپتالونو جیلونو مقدمو کې سنه بچ وساته. خدای زموږ مال جان وخت خپل دین د غلبې لپاره استعمال کا. الله موږ ټول مسلمانانو د دنیا آخرت کې د کامیابو د خوشحالو د عزتونو ژوند راکا. الله دنیا آخرت کې د بې عزتۍ د بې پردګۍ د شرم د بې حیاء د رسوایۍ د بې دینۍ د ژوند موږ ټول مسلمانان بچ وساته. خدای زموږ والدین محترمینو د کامل مغفرت نصیب کا. څومره مردگان چې وفات شوي ټول د کامل مغفرت نصیب کا. درس ثوابونه ټولو ته ورسوه. الله خاتمه زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کا. وقت ځن کدن مو د زړه په صدق سره په جبه دا کلمه چالو لا اله الا الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم.